او یا د غورځول شوي ماشوم چې چا غورځولی که نه هغه وګورئ پیدا یې کړي ندوبه مستحب دی التقاطه راوچتولی مستحب طریقه دا ده چې راوچتي په هغه وخت کې چې په داسې ځای کې پروت دی چې خلک هم شته او د هلاکت یېری نشته دی ضایعتوب یېری نشته دی ماشوم دې وکتو ژوندی دی راوچتې کا مستحب طریقه ده ووجب او واجب دی راوچتولی ان خیف الضیاع که یېرېدي چې مړه به شي څنګ ته پروت و د لارې نه چپ پروت و په یو وران ځای کې پروت و ډیران کې پروت و څوک نه راتله په دې یېرېدي چې مړه به شي بیا واجب دی چې راوچتې به چې ضایع نه شي وهو حر آزاد به حسابېږي آزاد به حسابېږي یعنې دا به بیا نه وایي دا زما غلام دی آزاد به حسابېږي ونفقته في بيت المال او نفقه چې دا خرچه چې دا په بیت المال حکومت په خرچه ورکوي د دې ماشوم د غټوالي خرچه حکومت ورکوي كإرثه لکه د ده میراث څنګه چې میراث د بیت المال دی داسې به یې خرچه هم د بیت المال دا سړی غټ شو دې کاروبار وکړو د پیسه لرله چې هر شی لرلو چې مړ شو بل څوک به ته وراثت نشي وړی وراثت به بیت المال ته ځي كإرثه وجنایته لکه د میراث او لکه د جرم د جرم وکړي څوک یې ووژلو په خطا باندې د دې دیت په بیت المال ورکوي خبره پوه شي بیت المال نه به دیت ورکول کېږي جنایت هم په بیت المال دی او فایده هم بیت المال ولا يأخذه منه احد چا چې اوچت کړو بل څوک یې نشي اخیستی بل څوک وایي دا زه درنه اخلمه بل څوک یې نشي اخیستی ويثبت نسبه او ثابتېږي نسب د دې و پیدا شوي ماشوم من واحد د یو کس نه ومن اثنین پوه شوي او د دونه هم نسب ثابتې شي یعنی یو نه څنګه که چېرته داسې اوس ورته وایي چې یو سړي دغه وکړو یو سړي دا وکړه چې دا زما بچی دی دا وایي که زما بچی دی بس نسب یې ثابت شو چې د ده زوی دی بیا به یادېږي چې د پلاني بچی دی که نه او که په یو ځای باندې دوه کسانو دعوه وکړه پوه شئ دواړو کسانو وکړه دواړو ته نسبت وکوو نسبت به کېږي دواړو ته خو که کوم یو پکې مخکې وکړه د هغه صحیح شو او د دې بل بیا نه دی صحیح پوه شئ ښه وان وصف احدهما او که چېرته دوه کسانو په یو ځای دعوه وکړه خو د یو سړي بیان کړو علامة به نښه پکې معلومه وویلې ماشوم زما دی نښه دا ده چې د غوږ باندې خال دی نښه دا چې په سینې باندې دار دی نښه پکې وویله فهو احق به هغه بیا ډېر حقدار دی ومن ذمي او نسب د ذمي نه هم ثابتېدی شي ذمي دعوه وکړه چې زما بچی دی هم هغه ثابت کېږي ثابتېږي خو هو مسلم بیا به مسلمان حسابېږي بیا به مسلمان حسابېږي نسب به د هغې ځای نه شي خو بیا به مسلمان ثابتې کافر به ورته نه وایي ان لم یکن فی مکان اهل الذمة که چېرته د کور د ذمیانو کې نه پیدا کړی داسې نه و چې د هندوانو په کور کې پیدا کړی د عیسیانو په کور کې پیدا کړی دی نه په عام ځای کې پیدا کړو مسلمان به حسابېږي خو که د هغوی په کورونو کې پروت و او هغه ځای چا راچت کړو او بیا ذمي دعوه وکړه چې زما بچی دی نو بیا به کافر حسابېږي ومن عبدن د غلام نه هم نسب ثابتېدی شي خو وهو حر دی به ازاد ځکه ممکنه ده چې غلام اصیله کړي وي د هغې نه آزاد پیدا شي دا خو کېږي ولا یرق او دا به
غلام نه حسابېږي الا ببینة مگر په شاهدان مې پیش کړو زما بچی دی په دې صورت باندې دی د دې دلیل باندې دی دغه دی دا څه ورته وایي دا شاهدان یې پیش کړه چې په دې صورت باندې دی غلام دی نو بیا به غلام حساب شي وان وجد معه مال که چا ورسره مال پیدا خلک هم دا کار کوي کله چې دا ماشوم غورځوي څه روپۍ مو سره خلک دي څه روپۍ مو سره خلک دي پوه شوې فهو له پوه شوې دا د هغه ماشوم دی دا پیسې د هغه ماشوم دی ولا يصح او صحیح نه ده للملتقط هغه چا دپاره چې دې را اوچت کړی دی علیه نکاح په ده باندې نکاح نشي تړلی د ده په ځای بیع نشي کولی د ده په ځای اجاره نشي کولی داسې نه دی چې ته ځان ته به زوی جوړی د ده په ځای به ته ورته نکاح تړې ته بغیر د هغې د اجازت نه وکیل شو نکاح دې ورته وکړه د دې د اجازې نه بغیر د دې دپاره تا یو شی واغستلو د ده په ځای باندې تا یو شی اجاره کړو دا ستا اختیارات پکې نشته خبره ورسېږي ښه ویسلمه او ورته وربکي دا مال فی حرفة په هغه وخت کې چې هغه فایدې باندې پوهېږي په فایدې پوهېږي ویقبض هبته دې ماشوم دپاره که چا څه تحفه ورکړه نو هغه دا سړی قبض کولی شي دې ماشوم په خاطر چا څه هبه ورکړه څه تحفه ورکړه څه پیسې چا ورکړه یو شی ورته ورکړو هغه دغه سړی چې څوک ساتي دا یې قبض کولی شي